बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कबल होम्योपैथिक ना डॉक्टर सैयद हुसैन शाह तास्ता मुखातिब یم नन्हे वीडियो मंगा द मैदे په باره کې کوو چې په मैده کې ګیسي یا ډکارې سړي راځي مطلب چې زړه ته کچکه کېږي د الټو په شکل کې د मैदे د خرابۍ ډېر شی وجدي مطلب چې د मैदे د خرابۍ په وجه باندې په ګېډه کې درد دي د هغې په وجه باندې په ګېډه کې ګیس رارېږي او د خوراک څښاک چې ضرورت چې سړی خوري نو هغې کې سړي ته تکلیف وي او د دې په وجه باندې مطلب چې سړی بیا د قبض شکار کېږي ګېډه سختېږي او د دې معدې د بیمارۍ په وجه باندې چې دا اوږده شي او د دې په ټایم باندې علاج ونه شي د دې نه بیا یو بل مونږ ته هغې ته اچ پایلوري وایو هغه بیا پازیټیو کېږي مطلب چې هغې ته جراثیم هم ویلی کېږي چې جراثیم بیا مطلب چې په معده کې چې کوم دی نه هغه اکټیو کېږي د دې نه علاوه بیا دا مسله ورو ورو رانېږي د دې سره په ستر باندې درد راځي او خوله ورسره پخېږي د خولې نه بدبو راځي دا ټولې خبرې د معدې د مرض سره تعلق ساتي دې په قداره باندې چې دا قبض شي او دا ګېډه سختېږي د هغې په ټایم باندې علاج ونه شي بیا دا غټه کولمه چې ده نو په دې کې بیا دانې روغې شي یا په هغې کې مطلب سیسټ روغ شي یا مطلب چې غټه کولمه تنګه شي بیا په غټو بورو کې موږ ته تکلیف وي غټ بول بیا سخي د هغې نه بیا بواسیرو طرف ته خبره لاړ شي چې د بواسیرو بیا په ټایم علاج ونه شي او دا ورو نو دا بیا نور خطرناک مرضونه اختیاروي نو د معدې مریضانو دپاره ضروري خبره دا ګڼم چې د دې ټولو خبرو خیال ساتي دا قسم مسلې چاته وي نو هغه د خامخا د معدې سپیشلیست ډاکټر ته لاړ شي او خپل انویسټیګیشن دې وکړي او ځان دې پوهه کړي چې موږ ته څه مسله ده یا هومیوپیتیک یو قابل ډاکټر ته ځان وښیي په هومیوپیتیک کې ځینې کسانو چې د هغې دپاره څه میډیسن وي نو د هغې دپاره په هومیوپیتیک کې مختلف میډیسن شته په ایلوپیتیک کې د هغې دپاره چې د چا اچ پایلوري پازیټیو نو هم د هغې دپاره یو ټریټمنټ د 14 ورځې د هغې دپاره مختلف میډیسن دي چې په هغې کې 14 ورځې خلک ورکوي خو اکثر په دې کې اچ پایلوري پازیټیو بیا هم راځي خو دغه چې دی د هومیوپیتیک چې دی نو دا اچ پایلوري چې ده دا نیګیټیو کوي هم خو چې په ټایم دوا نه وخوړی شي کم سے کم یو میاشت نو په دې کې مختلف میډیسن ډاکټران ورکوي موږ پکې تاسو ته یو 3 میډیسن خو ویل شو په هغې کې نیکسټ دی په 200 طاقت کې موږ ورته وایو او بل د اپیکاک په 200 طاقت کې یو میډیسن دی هومیوپیتیک میډیسن دی بل د دغه میډیسال ورته وایي دا په 200 طاقت کې یو میډیسن دی د دې د استعمالولو سره انشاءالله دا مسله حل کېږي د دې لپاره لږ پال هم پکار وي د هغې دپاره لږ ورزش پکار دی مطلب لږ اکسرسایز پکار دی چې خوراک مو وکړو لږ چې وګرځو د هغې نه وروسته 1 ګنټه نیم واک وکړو دا بیا هم ډېره خبره ده بل په ډوډۍ به سمدستي اوبه نه څښو دا هم یو ښه خبره ده او د دې لپاره چې کوم خوراکونه دي د هغې کې موږ احتیاط وکړو مطلب چې فاسټ فوډ خوراکونه چې د هغې نه ځان وساتو که نه داسې دا چکناهټ خوراکونه او دا قسم په ټولو کې خوراکونه دی نه موږ لږ خاص کې ځان وساتو نو انشاءالله تعالی د معدې چې کوم مسلې ده به الله تعالی ښه کوي انشاءالله په هومیوپیتیک کې دا میډیسن تاسو استعمالولی شئ په دواګانو کې میاد ساتئ مننه کوم